بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدقت يا رب العالمين. کله دغه کس پدې کې خوراک لپاره لاړ بازار ته او بازار کې دغه پیسې ور وړاندې کړې نو هغه پیسې چونکې لګېدې نه خلکو پېژندې نه یا بعضې خلکو ویې دا یو دته خزانه په لاس باندې پخوانۍ ور میلاو شو نو هغې تحقیق خیر د دې چاپېره خلکو ته پته ولګېده تر دې بیا مختلف اقوال دي چې بادشاه ته پیش شو بادشاه په خپله به ذات خود را روان شو نو دوه خبرې وې په دې معاشره کې چلېدې یو خو دا روایت مشهور دی چې بادشاه د خدای نه دا سوال کړو هغه خپله کلک مسلمان چې خدایه پاکه دی دا کم خلک چې کافران پاتې دي ته څه نښه وښایه چې دا مسلمانان شي او بله خبره دا ده چې دا بادشاه هم د قیامت متعلق شک او شبه کې دا خبرې دومره ګډې وډې شوي لکه نن سبا چې د ملحدینو یو راج شروع شوی دی تاسو چې د بعضو څیزونو نه خبرېږئ پته ورته نشته عوامو ته لا پته ولګي چې اوبه درسره تېرې شي الحاد او د زندقیت یو لوبه شروع شوې ده باقاعده خپلې چینلې جوړې کړي دي کني په غټو چینلې راغواړي او د خدای په فیصلو کې خلک خبرې کوي د هغې نه چې دې خپلې تولیګانې او د خدای په ذات کې د خلکو شک او شبه پیدا کوي او دا یو لوبه شروع ده چې دا ټول دینونه دا د سیکولریزم بلکې سیکولریزم پرېږده دا کوم چې لویه زموږ اقوام متحده ورته وایي نو د دې بنیادي چې ته ډانچه وګورې د اهل نظر وکړه هغه خلک چې هغوی د نن سبا د دنیا په امور باندې نظر دی او هغې تاریخ مخکې لوستی دی او په هغې هم نظر دی او په سیاسي امورو پوه دي نو د دې بنیادي مقاصد دوه دي یو مقصد دا چې ټوله دنیا چې دی د یو معاشي پروګرام تر لاندې کې د دې پیچلې مشري شي او دویم نمبر پروګرام دا دی چې ټوله دنیا ځان ته په یو مذهب کې راغونډه کړي هغه مذهب صرف د دې د خواهشاتو کې نو خبره دا ده دغه ټیم هم چې دی په قیامت متعلق وي شکونه او شبهات راوچت شوي دا بادشاه په شک کې پرېوتو چې دا قیامت شته او که نشته چې کله دې رال او دا معلوماتو شو بیا رجسټر یې وکتلی شو چې هغه دا خو په زړو مونږ سره زاړه مجرمان و د دې وجې مجرمان وجه دا وه چې د الله ربالعزت دین منلی نو هغه خبره الله ربالعزت کوي الله وایي وَكَذَلِكَ هُمْ دَكَّشَانْ أَعْثَرْنَا مَنْگَ اطلاع ورکړل د اهل علاقو ته علیهم په دیو باندې هغې مو خبر کړل په دیو باندې لیعلم دپاره دې چې معلومه شي دیو ته ان وعد الله چې یقینا وعده د الله رب العزت حق حق ده وعده د الله رب العزت حق ده ها خبره ده کاکا
چې کله دا ټول پروګرام دی دوه سیزونو له راځوون دي چې خپل مذهب ځان له خلک د هغې تابع کړي او معاشي طور چې دي خپل بالادستي قایمه کړي او قایمې ده پای کې کامیاب دي بله هدف او بله مسله دا ده که چېرته نوم خبره د جمهوریت وي چې ته زمانه جمهوریت غواړې چې وایي زه او ته برابر یم جاهل او عالم پکې برابر دی خر ټټو او نه سړی چې دی هغه پکې د صاحب الرای برابر دی چې دا ټول پکې سره برابر شي یو کس یعنې په یو شعبه نه پوهېږي چې لوړ ته ته ووایې چې راشه بهي ته راپاسه او ته چې دی د وکالت پرې کارونو کې خپله رای ورکړه وکیل ته ته ووایې چې ته راپاسه ته به د لوړ پرې کارونو کې خپله رای ورکړې نو دا امحال است او محال است او جنوندار چې خپلې کیسې دي خیر چې ته په دې کې جمهوریت غواړې بیا بره اداره کې جمهوریت دی ځکه چې د جمهوریت خو بیا د برم قانون لاګو که نه هغې کې د ټول ملکونه یو طرف ته شي او په 45 ملکونو کې د یو ملک بل طرف ته شي ستا ټول بل ختم شي په اقوام متحده کې هیڅ حیثیت نشته یو ملک کې ویډیو کې بس کیسه ختم ټول ملکونه یو طرف ته یو بل ته وكذلك دكشان أعثرنا عليهم من إطلاع ورکړه أهل علاقه عليهم بدیو باندې خبردار کړو لیعلم دپاره دي چې معلومه شي دیو ته ان وعد الله چې یقینا وعده د الله رب العزت حق ثابت ده سچ ده د دې لپاره دې خبر کړو چې دې ته معلومات شي چې وایي الله کوم وعده کړی دا حق راکم یو ده وان الساعه یقینا راتلل قیامت یا ویقینا قیامت لا ریب نشته دی هیڅ شک شبه فیها په هغې کې د قیامت په ورځ کې شک شبه نشته څنګه چې الله رب العزت دا خلک دوباره راپاسوي لکه شان به انسانان دوباره راپاسوي یو خو د دین وجه د دین خو ټول بس بنیاد د شریعتونو چې دی په یو څو مسایلو دي یو خبره پکې دا ده چې قیامت حق دی په یو څو مسایلو دي یو خبره پکې دا ده چې د مرګ نه پس ژوند دا حق دی دا ثابت دی پل صراط حق دی حساب کتاب حق دی میزان چې دی دا حق دی وغیره دا په دې باندې د شریعت بنیاد دی او بله خبره ورسره بله خبره دا ده چې عقلي طورم دا خبره ضروري ده چې بعضې وخت په دنیا کې یو کس بلا جرم وکړي په دنیا کې بلا جرمونه وکړي هغه ته د هغې سزا میلو نه شي او خاص کر د نن سبا عدالتونه هغه پکې بیا پاسي هغه پکې اکثر چې دی د لوی سربراهي بیا او یا چې دی یو کس چې دی نیکي وکړي بلا د نیکۍ کارونه وکړي خلکو سره ښېګړې کارونه وکړي او دته چې دی په دنیا کې څه داسې ظاهرا پیدا میلو نه شي نو د دې لپاره خو بیا د الله رب العزت په قانون باندې شک راځي نو الله رب العزت وایي نه د دې لپاره مې ورځ مقرر کړې ده چې هغې کې به بیا چې دی څوک چې نیکوکار وي هغه به د هغې بدله میلو شي څوک چې بدکار وي هغه به د هغې سزا میلو شي اس په هغه وخت کې الله وایي وان الساعة ویقینا دا قیامت چې دی لا ریب فیها نشته دی شک په دې کې اس په هغه وخت کې یتنازعون چې تنازع نو چې دوی متنازع شو جګړه شروع کړله بینهم په خپل منځ کې اس په هغه وخت کې یتنازعون چې دوی جګړه شروع کړه بینهم په خپل منځ کې امرهم په خپله فیصله کې په خپله معامله کې یا په معامله د دوی کې دی په خپل منځ کې لګیا شو ځکه ذهنونه هم مختلف دي د چا یو شان ذهن دی دا ځکه هم موږ وایو چې صرف عقل پسې دی یو کس دا نه چې زه به عقلي طور دین معلوم نه عقل به د چا تیز وي د چا به کمزور وي د چا به صحیح نو مختلف ذهنونه یو وي چې وایي دا څنګه خلک دی دا کم دی دا کم دی نو دا چې دی په دې سره به څه کوو د دې پاسه به څه جوړو څه به نه جوړو دی به دې ځای کې پاتې کړو دی به بالاخانې ته بوځو دی به څه کوو مختلفې خبرې شوې الله رب العزت فرمایي فقالوا ويدي خبر مختلف شوي چې څومره خلنو دونه ډېر خبرې فقالوا ويدي ابنو دی یو ټولګي وي فقالوا ويدي ابنو جوړ کې عليهم بدیو باندې بنیانا عمارت بدی باندې یو عمارت جوړ کې یادګار به جوړ کې دا پلان کې مجسمه ده ځکه چې دا د یادګار دی دا په شریعت کې جایز دي کنه مجسمه ولا خلک یادګار لپاره مجسمه جوړي قرآن چې دی قرآن د مسلمانانو دا کسی بیسی چې اوس دې کمې جوړې کړي دا ټول لای خلاف روان چرته یو ځای مجسمه جوړوه چرته بله جوړوه چرته چې دی نو د کاکا جوړوه چرته د بابا جوړوه چې د چام جوړې اسلام د دې خلاف دی دا د بت پرستۍ طرف ته میلان دی نتیجه به هم ده که بت پرستي روزي که د هر چا جوړه
که د بابا یې جوړ او که د کاکا یې جوړ او که د ماما یې جوړ او که د مفتي یې جوړ او که د پیر یې جوړ او که د قاید یې جوړ او که د هر چا یې چې جوړی نتیجه به یې چې کاغذ ته چې کله منتقل شو او کله چې دا پکې بیا مجسمه شو په چوکونو لګېدو او بیا یو څه بل څه نو بیا خو پکې بلا شک ولا ریب چې دی نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حرام دی باقي کې د بل چا رایې نشته براه راست کې بلا کیسې کېدی شي خبره پکې رایې کېدی شي او ضرورت کېدی شي و چې کاغذ ته منتقل شو بغیر د ضرورت حرام دی او که څوک ترې خونده دي او احترامات ورته ساتي نو بتپرستۍ طرف ته میلان الله مو ساتي نو وایي فقالوا نو وایي اوس اسلام څه وایي اسلام وایي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه وایي تاسو یادګار وګئ تو اپنے آپ کو بنانا نہیں بنانا اسلام د دې قائل دی چې ته یادګار داسې وساته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد ساتي نو د هغه په شان ګیره پرېږده اسلام وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان یاد ساتي د هغه په شان خلکو سره د ښېګړې کارونه وکړه اسلام وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یادګار یاد ساتل غواړي په ځان کې محمدي خویونه پیدا اسلام د دې یادګار قائل دی او خلک چې دي خلک د بناوټي شیزونو قائل دي چې بس چېرته مجسمه جوړه کړو چېرته څه جوړ کړو چېرته څه جوړ کړو نو دین وی فقالوا ویل دي وګونو جوړ کې علیهم بدیو باندې بنیانا عمارت ربهم رب ددیو اعلم پوهیږي بهم بدیو باندې قال الذين ازبرد لسوء چې مسلمانانو او دې د دې وجه دا خبره وکړه علماء چې دا کافرانو چې دا زمون په دین باندې عمارت جوړ کړي د نور ورته چې نه قال الذين اولها كسانو غلبوا چې غالب شو على امر په معاملې د دیو باندې یا په خپل خبرو کې غالب شو د نورونه لنتخذن خامخا بجوړو عليهم بدیو باندې مسجد عمارت دیو چې خامخا به عمارت جوړو خان دیوی چې خامخا به په دې باندې عمارت جوړ کړو د جومات به جوړ کړو اوس جومات جوړول د پاسه داسې ځایونو چې هغه یعنی قبرونه وي وغیره نو دوه خبرې دې یاد وساتئ یو د قبرونو سره نږدې چې کله جومات جوړی نو عام محضرو کې دا منع راغلی ده په کتابونو کې خو که چېرته ضرورت وي نو شاه اشرف علي تانوي رحمه الله او قاضي ثناء الله پانیپتي رحمه الله لیکلي چې قبر درته مخامخ نه او د بت پرستۍ خطر نه وي چې خلک به قبرونو ته سجدې شروع کړي نو بیا یې جوړولی شي اجازه شته خو که چېرته د دغې خطره وي او مخامخ درته یا قبر راځي منځ کې څه رکاوټ نه وي نو بیا چې دی دغلته جومات جوړول دا جایز نه دی یوه خبره بله خبره دا نه چې دلته عمارت راوي وغیره نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث چې څومره دي دا د قبرونو د پخولو خلاف دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره احادیث دي دا د قبرونو د پخولو خلاف دي بعضې فقهاو ته د خاصو خلکو قبرونه دا ته مستثنا کړي دي خو هغه یې په خپلو فقهي جزیاتو باندې بیل کړي دي چې خیر دی لکه بعضو خلکو ته چې دا د زمانه کې ډېر کس تېر شي نو که د ده قبر سره خوا کې یو عمارت جوړ شي بیا هم علما وایي چې د پاسه پرې نه دی پکار خو که داسې بیل ورسره جوړ شي چې کوم د لرې ځای نه څوک زیارت له راځي یا دغه له راځي نو په پایي شپه راځي یا تلاوت کوي وغیره خو چې د پاسه ګنبد نه وي د پاسه عمارت نه وي داسې بیل دی ورسره ایښی دې پورې راغلی دا ما درته بیا ووایي چې دا په فقهاو په عباراتو کې په احادیثو کې داسې قسمه لار نشته احادیث مکمل د دې خلاف دي خو دا چونکې مستثنایات دي بعضې څیزونو کې راځي ضرورت شي او لوی لوی خلکو ابن حجر اسقلاني لیکلي دي شان ورشا کشمیري وغیره اوس خبره دا ده چې د عامو خلکو قبرونه یا د خواصو قبرونه بیا پخول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تجسسوا ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها وی په قبرونو باندې کینې مها نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مثلا یاد ساده صرف چې دینو پیلوکان ته مو ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په قبرونو کینې مها بل څه کوئ او ولا تصلوا الیها او د قبرونو طرف ته مونځ مه کوئ
اوس وګوره دې ځای کې یو مسله یاده ساته کاکا مسلې یادې ساتې تاسو اکثر خلکو ته پته وي دې ځای کې امام مونځ کوي او دغلته سر د پړومبي سر کې ځای خالي دی او شاته ځای بند شوی دی ته راغلې لمانځه ټیم دی او امام ته سوتره شته که نشته سوتره خو پېژنې که نه مخې ته ورته سوتره شته یا نشته ته راغلې هغلته شاته نو حکم دا دی چې لومبني صف به ډکوې له به وروسته ودرېږي ته د دې خلکو مخې ته راځه روان شه هغلته صف کې ودرېږه سر ته تا ته ګناه نشته تا د ثواب کار وکړه بلکل د دې مخې ته ګرځه خو که د امام مخې ته راغلې نو بیا ګناه ده ځکه چې د دې ټول قوم سوتره چې دی دا امام دی خو اوس د امام مخې ته هم څه پراته او هغه چې دی د سوترې برابر بیا د ده مخې ته هم وړېدی شي کېدی شي دا مسله شو خو د قبرونو د قبرستان ګوره د غیر الله ته سجده کولو د شرک دومره په شریعت محمدي کې سختي راغلی ده چې دا څیز د سره څه ګنجایش په عقیده کې نشته خلک بعضې وایي د فرقو سرګزاره دی په عقیده کې ګنجایش نشته چې کوم څیزونو کې ګنجایش یې کې پیدا کولی شي د قبرونو معامله ده که په قبرستان کې سړی مونځ کوي امام ته د سوتره پرته وي د هغه مخه دې پټه وي نه نه ورسره چې څومره خلک نور مونځ کوي د هغې مخې ته به څه پراته یا به مونځ کوي ورننه لیکي د قبرونو معامله سخته ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په قبرونو باندې کښېنئ ما خان او نو یو مطلب یې دا چې خپې پې مبتدا په بېادبۍ کې راځي او دویم مطلب یې دا دی چې په مقبرو کې متیازې مه کوئ متیازې وغیره ډک او دسماتې تش او دسماتې دا مه کوئ او بل چې دی د دې طرف ته مونځ مه کوئ بل نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يجسس القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړی ده چې څه وشي ان یجسس القبر چې قبر پوخ کې اوس ګورې خپلو پلارانو ته بیا ګورې او بیا چې دی روریانو ته ګورې موریانو ته ګورې چې چا څونه قبرونه پاخه کوي ټول په ګناه کې داخلي یو ټي وي قبر څوک نشي ختمولی چې پلار یې روړي چې مور یې روړي هغه ټي وي نشي ختمولی نیکي روړي هغه نشي ختمولی او قبر والله پاخه یا صرف بناوټي کارونه دي هسې خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده ان یجسس القبر چې قبر پوخ کړي شي و ان یبنى علیه او په هغې باندې عمارت جوړ کړي شي عمارتونه په قبرونو باندې نه جوړ و ان یقعد او که ته اوس دا ووایې چې په پلانکي ځای کې پلانکي صاحب چې جوړ د پلانکي صاحب ننکي صاحب ته زما کار نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مفتي اعظم نشته او ما درته ووایي چې هغه اجازه ته شته نو لږ څه حده پورې نور چې څوک یې کوي او بیا هم چې دغه کم د فقهاو کم حده پورې اجازت ورکړي په هغې کې به هم ډول او سینګار نه کوي دا پرې منع دي بیا چې دی او وان یقعد علیه او په دې باندې د ناستې نه چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګوره کله مرض الوفات خو د کبه د وفات کېدو وخت یې یاد ساتي کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو وخت و کمبل پې پرته وه ډېر سخت حالت و ته به یې ډېره سخته وه نو کله ناکله به یې مخ راښکاره کړ چې مخ به یې راښکاره کړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به وفرمیل لعنة الله علی اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد یحذر ما صنعوا وی الله رب العزت لعنت کوي بچا باندې د الله لعنت وي بچا باندې په يهوديانو باندې ځکه چې د خپل پیغمبرانو قبرونه سجدهګاهي جوړې کړې دي ته سجدي لګي د پیغمبرانو قبرونو ته اتخذوا قبور انبیائهم یحذر ما صنعوا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت د دین یراو یاد ساتي د دین خپل امت یراو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زائرات القبور سوچ ورته کوه کاکا نه کدی منی کا زائرات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه ښځو باندې لعنت ویلی دی کوم ښځې چې دي هغه قبرونو ته ځي او په قبرونو نه سجدهګاهې جوړې کړي دي او په هغې باندې چې دي ډیوې بلوي اوس خو له هغه کاڼو له کاڼې پکې برولي او دغه له غوټې ورکوي او دا چې دونه بچي به دې کېږي هغه وبلې شي ګپ دې نو خبره دا ده لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف خپل نږدې قبر لتلی شي او هغه په پرده کې په شرعي پرده کې که چېرته تللی شي خطرناک زمونږ چې په نورو ځایونو کې پرده نه کوي مقبره کې به بیا څوک قبر پرده وکړي
مسند احمد کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان من شرار الناس من تدرکهم خیال کوي دا ګورې د زمون د پاره وایي د کافر ته هول د ایمان سوال دا زمون د پاره خبرې ها دا ورستو خبرې چې د په کلبونو ګرځي او ته چې دینو پارکونو ته بوزي او ته بازار ته پریږدي دا چې مړی ورته د سره کتیم نشي دا دای په باره کې دا خبرې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء والذین یتخذون القبور مساجدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د ټولو نه بدترین خلق هغه دي نبی کریم سو فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د ټولو نه بدترین خلق هغه دي چې قیامت راشي او دا خلق ژوندي چې قیامت راځي بچا باندې او دوی ژوندي وي نو دا د ټولو نه بدترین خلک دي په مقدس مکان ځکه قیامت چې کله قایمېږي نو نیکان به د ځمکې نه ختم ټول به خراب خلک پاتې نو دا د ټولو نه بدترین خلک دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او وهم احیاء او دوی قیامت قایم شي او دوی ژوندي وي بل والذین یتخذون القبور مساجدا او هغه خلک چې هغه قبرونو لره سجدهګاهې جوړې کړي په قبرونو باندې سجدې لګوي قبرونه ښکلوي قبرونه طوافونه کوي ما په خپله د دې خیل زنانه لیدلي د بل ځای نه ما لیدلي د سترګو علمې د بل چا کیسې زه نه کوم نو دا چې دې خیال پکار دی په دې معامله کې که څوک چا چاته پاخه کړي مهرباني دې وکړي د شریعت اصول دا دی د یو لیش نه سیوا قبر دنګول نشته ښه سیوا دنګول نشته دا دونه عمارتونه پې جوړول خو وروستې خبرې دي موږ یې دومره پوخ وو که سل کاله پس هم د هغې د ورانولو ضرورت راشي نو هغه بیا څوک ورانولی نه شي ولې به دا زما نیکه تېر شوی نیکه نه یې تپوس وکړه چې هغه به لاندې څه علي چاته دې ورپسې خیرات کړی دی چاته دې رواجي خیرات نه سم چاته دې ورپسې څه ویلي دي ضرور چې دې ویلې دوه رکعته نفل دې کړي نه نه د لیش نه سیوا اوچتول نشته نبي کریم صلی الله علیه وسلم علي صاحب ته ووایي لاړ شه چې د لیش نه سیوا د چا قبر دنګ وي ځمکې سره یې وار کړه د ځمکې سره یې وار کړه دې له دا نه مته نو خبره دا ده الله رب العزت اراده توفیق راکړي په شریعت باندې د تللو نو دغه دی چې قبرونه مو په خیر مهرباني وکړي او لږ روکتام په کور کې د شریعت پرده راولئ لږ روکتامو کې خپل هم چې د آداب ده موږ به زده کړو سیقولون نو بیا یې په دې باندې جومات جوړ کړو اوس هغه ځای کې اردن کې 3 جوماته دي یو مروان جوړ کړی دی یو د اردن د اوسني چې کوم بادشاهانو په دې کې چېرته یو به جوړ کړي او یو چې دی په هغې باندې دغه وخت کې بادشاه چې دی جومات جوړ کړو د هغې آثار شته د مروان د جومات هم آثار شته او د هغه بل چې دی خو آباد دي سیقولون زر دي چې اوس دا خلک به څه خبرې کوي د خلکو څه نو خلک به وایي سیقولون زر دي چې وبه وایي دا خلک ثلاثتون چې دا درې اهل مکه به وایي یا د دې یوه فرقه وه نستوریه او یعقوبیه وفد د نجران کې راغلې وه نو هغوی به وي چې دا درې کسه او څلورم سپي سیقولون زر دي چې وبه وایي دوی ثلاثتون دریو د اصحاب کهف رابعهم څلورم د دوی کلبهم سپي ويقولون او بوايدي خمسة چې پنځه سادسهم شپږم د دوی کلبهم سپي او دا بله فرقه بیا د دې مهد یعقوبیه یا عاقب چې کوم دا دغه کولو نو هغه وی ويقولون وایدي خمسة چې پنځه سادسهم شپږم د دوی کلبهم سپي رجمن دا ویشتل دغه شو دي د کانو دي بالغیب په نالیدلو باندې دا د تیارې غشي دي بس د ځان نه خبرې ولي والله وی ويقولون وایدي سبعة چې وو وثامنهم او اتم د دوی کلبهم سپي نو اوس په دې کې الله رب العزت نبی ونکړه او بیا ورپسې الله وی قل ورته وایا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ربي رب زما اعلم پوهیږي بعدتهم پشمیر د دیو باندې ما یعلمهم نشته د علم د دیو چاته الا قلیل مگر لږو کسانو ته د دې علم دی او د آخرې خبره په دې باندې الله رد ونه کړ نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي وانا من القلیلین وی هغه لږو کسانو ته چې علم دی په هغې کې یو زه او دا اته کسه وو هغه څه وایي وی دا اته کسه و شپږ دي اووم ورسره بیا چې دی شپونکي شو اتم ورسره بیا سپي شو نو نومونه یې خو درته ما بله ورځ ویلي مو او د سپي دا نوم یې چې دی د دې باره کې شپږ اووه اقوال دی د وهب ابن منبه ځان له قول دی د علي صاحب ځان له قول دی د عبدالله ابن عباس صاحب ځان له قول دی څوک ویي ریان یې نوم
څوک وایي قطمیر نو څوک سوی نو خبره دا نه. او امام قرطبي رحمت الله علیه په دې ځای باندې لیکلي دي هذا مره دومره نومونو کې دومره دغه راغی چې څوک وایي دا نوم یو دا. نو امام قرطبي رحمت الله علیه فرمایي هذا حال الكلب بمجالسه الاولیاء، وایي دا د هغه سپي حالت دی چې په مجلسونو د اولیاء الله کې راغلی. دا د چا حالت دی؟ دا د هغه سپي حالت دی چې په مجلسونو د اولیاء الله کې راغلی دی چې د نیکانو سره صحبت راغلی. فما ظنک بالمؤمنین المحبین للاولیاء والصلحاء، نو ستاسو څه ګمان دی د هغه مؤمنانو باره کې چې د هغې محبت وي د اولیاءو سره او د نیکانو سره او د هغې سره ناسته پاسته کوي، نو د هغې باره کې هم څه خیال دی چې هیله به خدای پاک څومره مرتبه ورکوي. امام قرطبي رحمت الله علیه فرمایي ځکه وایي زه په مثل د انسان به دې جنت ته سپی د کهفو چې شو یار د اولیاو زوی د نور ځکه کافر د دنیا لاړ او مخالف چې شو د پلار د اولیاو. فلا تمار فیهم، بس ته جګړه مه کوه د دوی سره په عادت د دوی کې، بس ته جګړه مه کوه د دوی سره په عادت د دوی کې، الا مراء ظاهرا، مگر سطحي جګړه، مگر هسې ظاهرا یا قرآن ورته ظاهر وایي. دوی به تا ته څه وایي؟ اوس که ته وایې چې بهی دا 8 کسه ورو کېدای شي دوی تا پسې راشي چې نه دا خو 2 کسه، نو الله رب العزت دوی ته ورته جګړې مګړې په دې کې مه کوه، بس ورته چې تا څه وایې ستا دغه خبره. ځکه اصل د دې نه پیغام او میسج او پروګرام چې دی خو دا دی چې الله رب العزت پس د مرګ راژوندي کولی شي. اصل پیغام دا دی. نو یا وو یا اتو یا شپږو یا سلو په دې کې خو مقصد نشته. مقصد څه کې دی؟ مقصد چې موږ د واقعې نه عبرت واخلو. څه واخلو؟ د واقعې نه عبرت واخلو. الله وایي په دې کې ورسره مه انخلا. فلا تمار فیهم، بس ته منخله جګړه مه کوه د دوی سره په دې معامله کې، الا مراء ظاهرا، مگر خبره جګړه ظاهره، بس ظاهرا ورته وایي ته ورته چې بهی دونه کسانو مثال بدول هغه دا چې دونه نو دونه بس په ټیک ته کوه چې څه کوې. ولا تستفتي، ورته سوال مه کوه، ته سوال مه کوه فیهم په دې معامله کې منهم د دوی نه، د مشرکان نه د دې تعداد باره کې تپوسونه مه کوه. احدا د هېڅ چا نه د دې په باره کې د دوی نه تپوس مه کوه. الله رب العزت دې بنا پیر نصیب